وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دا دی چې رب الیدین څه حکم لري په تکبیر تحریمې په وخت کې، رکوع ته تلو په وخت کې او رکوع نه سر اوچتولو وخت کې، او د دویم رکعت نه دریم رکعت ته پورته کېدو په وخت کې؟ جواب دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغه طریقه ده، او دا سنت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر کړی دی، پرېښودی نه دي. صحیح حدیث کې چېرته داسې نشته چې د الله نبي دی احادیث په رب الیدینو باندې عمل دا په آخري عمر کې یا وروستو پرېښودی وي. بعضې سنت داسې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په حضر او سفر کې نه پرېښودی. د دې نه سنت بعضې لکه وتر دي رسول الله کړي دي، چېرته یې نه دي پرېښودی. سهار سنت دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودی. نو بعضې سنت داسې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیات یعنې ټول عمر یې کړي او هغه یې نه پرېښودی. امام بخاري رحمه الله په دې باندې مستقل کتاب رساله لیکلې ده چې زیره حسین، او په هغې کې د حسن بصري رحمه الله د حمید بن هلال نقل کړي دي ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك. تمام صحابه کرام رب الیدین کول. امام بخاري فرمایي چې حسن بصري یو صحابي هم مستثنا نه، ټول صحابه کرامو به رب الیدین کول. امام بخاري جز رب الیدین کې د یو صحابو نه فتح الباري کې دا خبره شته، ابن حجر ذکر کړې ده، او یو صحابه کرامو نه رب الیدین نقل کړي. او رب الیدین چې دي هغه صحابو نه نقل دي چې هغه عشره مبشره دي، دنیا کې هغې ته د جنت زیری ورکړی شوی دی، هغه صحابه کرام هم رب الیدین کړي، د هغې نه ثابت دي. په دې باندې د پاسه اویا مرفوع احادیث دي، او ټول آثار او دغه چې په دې راجمع شي نو 402 ته رسېږي. نبي صلی الله علیه وسلم خپل حیات کې رب الیدین نه دي پرېښودی، ټول عمر یې کړي دي. صحیح روایت کې صحیح روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودی. صحیح بخاري کې امام بخاري په دې باندې څو ابواب د نه کولو د رب الیدین مبارک کې نه حدیث راوړی دی او نه باب راوړی دی. اشاره دې طرف ته ده چې امام بخاري دا نه دي راوړی، د په نیز باندې دا نه کولو روایت صحیح نه دي. او رب الیدین داسې یو سنت دی چې په یو رب الیدین باندې 10 نیکۍ میلاویږي. نو چې 4 رکعاتو کې 8 اتیا نیکۍ شو، لمونځ کې دې دومره کمې راغی، اتیا نیکۍ دنه کټ شوې، یا 40 دنه کټ شوې، یا 10 دنه کټ شوې، یا 20 دنه کټ شوې، نو څومره نقصان دی. اوس د مالک ابن حویرث رضی الله عنه چې کوم حدیث دی امام بخاري کتاب الاذان کې راوړی دی، وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو یرفع یدیه، چې رسول الله لاسونه پورته کول، رب الیدین یې کول، اذا کبر کله چې الله اکبر به وي، و اذا رکع کله چې رکوع به کوله، و اذا رفع راسه من الرکوع کله چې د رکوع نه به سر پورته کو. دا حدیث کتاب الاذان کې امام بخاري راوړی. مالک ابن حویرث هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 2 کاله ته ورسېدو نو د اسلام راوړ، او دی وایي چې ما رسول الله لیدلی چې رب الیدین یې کول. دې نه معلومه شو چې رب الیدین منسوخ شوي نه دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل آخري حیات کې چې 63 کاله کې رسول الله وفات شوی دی، او 62 کاله کې د عمر د رسول الله چې رسېدلی د اسلام راوړی دی. دې نه معلومه دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب الیدین نه دي پرېښودی، آخري عمر کې هم رب الیدین کول ثابت دي. دارنګې دویم حدیث امام بخاري راوړي د عبدالله ابن عمر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مانځه ته ودرېدو، لاسونه به یې پورته کړه، تر دې چې دا به د هغه د اوږو برابر شو، او بیا به الله اکبر وایي.
او داسې کار به رکوع ته تلو وخت کې رکوع نه سر پورته کولو وخت کې هم کولو. خو دا لاسونه پورته کول یا د اوږو برابر یا د غوږونو برابر، دا چېرته په صحیح حدیث کې نشته چې دا لاسونه به غوږونو له وړې یا به اوږو له وړې. دا ځان له یو بدعت عمل دی. د هغې برابر راغلي دي غوږونو نیول یا غوږونو له ګوتې وړل نشته اوږو له. دارنګې د دویم رکعت نه دریم رکعت ته پاسېدو وخت کې امام بخاري کتاب الاذان کې باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، ابو داود کې هم دی، احمد مسند احمد کې هم، نسائی کې هم دی، چې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په روایت باندې دا باب وروړي چې د دویم رکعت نه دریم رکعت ته پاسېدو وخت کې رفع الیدین و اذا قام من الرکعتین رفع یدیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د دویم رکعت نه پاسېدو دریم ته نو بیا به هم رفع الیدین وکړل. نو دا احادیث دا ټول په دې باندې دلیل دی چې رفع الیدین چې دي دا یو مستقل سنت دی او ډېر اجر او ثواب والا دی. او دې وخت کې چې څوک پرې عمل وکړي داسې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مړ شوي سنت را ژوندي کړي. او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من احیا سنة من سنتي امیتت بعدی فله اجر شهید. دا روایت حسن دی، دې کې د سلو شهیدانو والا روایت کمزور دی. چا چې یو سنت زما ژوندی کو او امیتت بعدی، هغه سنت چې زما نه بعد خلکو مړ کړي او خلک د هغې نه نفرت کوي، رفع الیدین دی، امین دی، هر یو د نبي صلی الله علیه وسلم هغه سنت چې امت کې هغه خلک پرېښودي او خلک پرې بد کړي، داسې عمل چې د ژوندی کو الله پاک پې د یو شهید اجر درکوي. رفع الیدین باندې عمل کولو کې ډېر لوی خیر دی. او دا زینت الصلات دی، د مانځه زینت او ښایست دی، او دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم.